چې کوم د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو د ورکولو نه بعد هم دوی به ناشکري کوله، کفران نعمت به یې کو، او چې کله دوی ته د الله تعالی د طرف نه خیر او رحمت ورسېدو نو پاغي باندې شکر نه کو، جزع فزع فریاد به شروع کړه چې دا مصیبت موږ نه اخوا شي چې موږ د الله جل شانه شکر گزار بندگان جوړ شو. او چې کله هغه تکلیف ته اخوا کړی شو نو بیا به شرک شروع کړه. او چې کله په سمندر کې یا په خپلو علاقو کې خشکی یا چې دی په سمندر کې ور باندې طوفان او هوا د سمندر په موجونو کې په ډوبېدو باندې شو، نو په هغه وخت کې به یو د الله تبارک وتعالی ته سوال کو چې الله جل شانه موږ له نجات راکړي، نو موږ به ګناهونه نه کوو، موږ به شرک پرېږدو. چې کله الله جل شانه دوی ته خلاصې ورکړه دغه طوفان نه، دوی بچ راووتو، نو بیا به چې دې سرکشي شروع کړه، بغاوت شروع. الله تبارک وتعالی فرمایل چې ستاسو دا بغاوت چې کوم وبال دی هغه تاسو په خپل ځانونو باندې دی، او پاتې شو چې د شرک باوجود تاسو ته دا موقع ملاویږي، نو دا د ژوند د دنیا یو څو ورځې ژوند دی، فایده ده. کافر ته ملاویږي، مؤمن ته ملاویږي، او مشرک ته هم ملاویږي دا دنیا، او موحد ته هم ملاویږي. الله تبارک وتعالی خپل دوست هم ورکوي دا دنیا، خپل دشمن ته هم ورکوي. بعض اوقات د خپل دوستانو نه زیات خپل دشمن ته ورکوي. نن چې کوم آیت مبارکه دی په دې کې الله تبارک وتعالی د دنیا مثال د باران سره ورکړی دی. باران وشي او د باران نه بعد چې دی د باران اوبه د ځمکې سره خلط ملط شي، ملاو شي، او بیا د ځمکې نه نباتات روزي د الله په حکم، او بیا هغه سیزونه، هغه فصل، پھل پھول، میوه، انسانان، حیوانات اخري. او دغه شانتي د یو کس فصل وشي، میوه وشي، او خپل حسن ته، ښایست ته او تکمیل ته هغه ورسي، هغه فصل، هغه میوه، او چې چا کرلی وي نو هغه ډېر زیات ورته خوشحاله او په دې انتظار کې چې یاره سبا کېدی شي بله ورځ یا هفته نیمه بعد دا به اورېبم، دا فصل تیار دی. د شپې یا د ورځې ناګهانه ور باندې یو طوفان او سیلۍ راشي او داسې هلاک شي، هلاکې کی چې گویا که پرون په دې ځای باندې سره څه فصل موجود نو. نو دی مثال په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی موږ ته دعوت فکر راکوي چې ای انسان دغه شانتي ته هم د مور و پلار د میلاب نه پیدا شوي، او پیدا کېدو نه بعد چې دی په قلار قلار چې دی ترقي د وکړه، او 9 میاشتې د مور په رحم کې پاتې شوي، او بیا دنیا ته رالی. په دنیا کې چې دی نو اول بے سر و سامان، 2 لاس و 2 خپې دنیا ته رالی، چې د خوراک، سکاک او ګرځېدو، خبرو، هر یو څیز کې چې دی بل چاته محتاج وي. او فجعلناه سمیعا بصیرا، سورہ دهر کې الله تعالی فرمایي چې منګه بیا دته قوت سماعت، قوت گویایی دا نعمتونه ولا ورکړو. او دا ټول مراحل د الله تبارک وتعالی په توفیق سره د انسان هغه دا مراحل تیش تر دې پورې چې مور او پلار دته یو خبره خي، یو قدم غشتل ورته خي، بچپن، لړکپن، ځواني، تر دې پورې چې څرنګه چې فصل پخېږي دا انسان شباب او ځواني خپل عروج ته ورسي، او په دې تګودو کې لګیایي چې کېدای شي نن زما چې دی سهولیات مکمل شي، کېدای شي چې زما ژوند دا
هغه چې دی نو سکون او اطمینان ته داخل شي. کیدای شي اوس دا کار چې وشي نو کیدای شي زما سټیټس چې دی دا په معاشره کې برابر شي، او کیدای شي دا کار وشي نو کیدای شي زه په معاشره کې سټل شم او زما ژوند خپل تکمیل ته ورسي. په دې تمنا کې چې دی انسان د دنیا نه رخصت شي او داسې شي چې گویا کدی سره دنیا ته راغلی نو موږ او تاسو خپل ژوند ګورو، یاران دوستان ګورو، مرګري ګورو چې په دې صفونو کې 40 45 50 داسې مرګري موږ نه رخصت شو چې اوس داسې محسوسېږي چې سره څوک دلته وونه. دغه شان دی ورځ به داسې راشي چې موږ هم په دغه کورونو کې، په دغه ځمکه باندې، په دغه غلو کوڅو کې به موږ نه یو، نور خلک به آبادي. نو بیا د شمیر او څو ورځې دی، نو دا شمیر د یو څو ورځې بیا ولې انسان چې دی په غفلت کې تیر کی. نو الله تبارک وتعالی مثال په تور باندې د یو فصل مثال بیانوي او تشبیه ورکوي انسان سره، فصل سره د انسان د ژوند تشبیه ورکوي. انما مثل الحیات الدنیا، بشکا مثال د ژوند د دنیا، کما ان پشان د اوبو د انزلناه چې راښکته کو مونږه دا من السماء د اسمان نه، فاختلط به بیا په خپل منځ کې ملو شي نبات الارض دې سره زرغونه د ځمکې، مما یاکل الناس د کوم نه چې خوري خلق، والانعام او ساروي، حتی تر دې چې اذا اخذت الارض ارکلچ اونول ځمکې زخرفها خپل رونق، وزینت او خایسته شوه، وظن اهلها او خیال وکړو د ځمکې والا انهم قادرون چې دوی قدرت لري په فایده اغشتلو د دې ځمکې نه. اتاها امرنا نو ناګهان راغی زموږ حکم، لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې، فجعلناها نو مونږ کړو دا ځمکه حسیدا، فجعلناها نو مونږ کړو د دې هغه رسېدلی شوي فصل، فجعلناها حسیدا نو مونږ کړو هغه د دې هغه رسېدلی شوي فصل، کأن لم تغن بالامس پشان لکه چې اډو هغه ونه پرون، کأن لم تغن لکه چې هېڅ شی نو پرون، بالامس پرون په دغه ځای کې، کأن لم تغن لکه چې نو هېڅ شی نو بالامس پرون په دغه ځای باندې. کذالک دغه شانتي نفصل الآیات تفصیل سره بیانو مونږه نخي آیتونه، لقوم هغه خلقو دپاره یتفکرون چې غور او فکر کوي. نو دا د یو فصل مثال دی بظاهره باندې چې یو فصل د باران په ذریعه باندې راوخیږي او بیا رفته رفته هغه چې د خپل عروج ته ورسي، تر دې پورې چې هغه دهقان او کسان چې دی مطمئن وي چې یاره دا فصل بریبم، عن قریب ناڅاپه چې دی یو باد و باران زل طوفان ور باندې راشي او داسې هلاک شي چې گویا که پرون سره په دې ځای باندې څه شی ونه. دغه شانتي د انسان ژوند مثال الله تبارک وتعالی دې سره برکوي او دعوت فکر مونږ او تاسو ته راکوي. کذالک نفصل الآیات دغه شان مونږ تفصیل سره بیانو د آیتونه، لقوم یتفکرون چې کوم متفکرین خلق دی. او بل ذکر الله تبارک وتعالی فرمای وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، دا مثال هغه خلقو لپاره بیانو چې کوم خلق غور او فکر کوي. قران کریم موږ او تاسو ته د غور او د فکر دعوت راکوي. نو چې کله انسان غور او فکر کوي په خپل وجود باندې، په خپل ژوند باندې، الله رب کائنات فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون، تاسو خپل وجود کې د انسان د شپږ فوټه بدن چې دی دا لوی کارخانه قدرت دی د الله تبارک وتعالی د قدرتونو د کارخانو یو لوی کارخانه هغه د انسان خپل بدن دی، د انسان د دماغو نظام دی، نظام انهضام دی، د انسان د سترګو نظام دی. تر دې پورې چې دا څومره انسانان ریسرچ کوي، تحقیق کوي، هغوی د انسان د ژوند هغه حقیقت ته لا نه دی رسېدلی چې دا الله رب کائنات څنګه پیدا کړی. قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین ډانچه کې، بهترین نمونه کې الله رب کائنات پیدا کړی دی. نو چې کله انسان غور او فکر کوي په دې کائنات باندې او د کائنات نه مخکې خپل په دې شپږ فوټه بدن باندې، نو دته د انسان خپل حقیقت پته لګي. او چې کله هم د انسان ته خپل حقیقت پته ولګي، نو چری هم انسان په غرور کې، په کبر کې، په تکبر کې، په لوی کې، په حسد کې او د دنیا چې کم چمک دمک نه موږ او تاسو متاثر کیږو او بیا د دنیا په محبت کې مبتلا کیږو او هلاک کیږو لګیایو.
نو دا هلاکت نه انسان بچ کیږي چې کله لعلهم يتفکرون لقوم يتفکرون چې کله انسان متفکر وي غور او فکر والا وي تدبر والا وي په قران کریم باندې غور او فکر کوي د الله په آیاتونو باندې غور او فکر کوي انسان د هلاکت نه او د دنیا چې کوم وبال دی داغې نه بچ کیدی شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.